أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. دا اوس ادب دی د قتال فی سبیل الله د فارا په اعتبار د زمانی سره. الله رب العالمین فرمای اگر چې مسلمانانو پتا سو باندې jihad او قتال فی سبیل الله په عزتمند میاشتو کې بنکلی شوی دی د الله تر طرفه، او کچرته کافران اغي تاسو سره په دې عزتمند میاشتو کې قتال کوي، جنگ در سره کوي، نو بیا تاسو دفاعی جنگ وکئ. تاسو بیا غي تغلی کیږئ ما، بلکې تاسو ابتدا په دې میاشتو کې مکوئ، او چې کله شروع ابتدا د غي د طرفه نو تاسو ور سره بیا قتال کوئ، جنگ ور سره کوئ. عزتمند میاشتې په حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نرانقل دی چې هغه څلور میاشتې دي. یو پای کې ذل قعده ده، دویم ذل حجه ده، او دریم محرم دی، او څلورم نمبر رجب. دا درې په ترتیب باندې دي. ګوره د ذل قعده د لوی اختر د میاشتې نه کوم مخکې میاشت ده، نو هغه ذل قعده شوه. بیا د لوی اختر میاشت د غټ اختر چې کوم میاشت ده نو هغې ته وایي ذل حجه، او بیا ورپسې پیله اسلامی میاشتو کې محرمه، او څلورم نمبر باندې بیا رجب ده. نو دا رجب بیا وروستو د ازبرګه میاشتو ته عام خلک وایي. دا څلور میاشتې دي، عزتمند میاشتې دي. نو الله رب العالمین فرمایي الشهر الحرام، میاش عزتمند ده، بالشهر الحرامی په بدله د میاشتې عزتمند کې ده، والحرمات او ټول عزتنا ټول حرمتنا قصاص برابر دي. قصاص په معنی د مساوات او د برابرۍ سره، چې دا ټول عزتنا او ټول حرمتنا برابر دي. کاغي تاسو سره په جنگ کوي نو تاسو ور سره کوي، کاغي نه کوي نو مکوي ور سره، ابتدا تاسو مکوي. بعضی وای دا حکم اوس منسوخ شوی دی، او بعضی وای نه دا استحباب د دې اوسم باقی دی چې مسلمانان دې په دې کې ابتدا نه کوي. فمانیا تدا نو چا چې زیاته وک علیکم فتاسو باندې، فاعتدوا نو تاسو زیاته وکي علیه پاغ باندې. د دې څه مطلب دی زیاته په وکي؟ دا اصل کې ښکاری زیاته په ظاهر باندې، خدا د زیاتی بدله ده. نو لفظي معنی خودل تداسه جوړیږي چې فاعتدوا علیه تاسو زیاته وکي پاغ باندې، چې چا د باندې زیاته کړي دي. خو مطلب د دین ادا دی چې د زیاتی بدله ورل ورکي. سبب د نزول د آیاتونو داو په صلح حدیبیه کې چې کما صلح شوی و حدیبیه مقام کې، آی کې دا فیصله وشو چې د راتلونکي کال د ذوالقعدې په میاشت کې با مسلمانانو عمره کوي. وسی نشي کولای او د راتلونکي کال په ذوالقعدې په میاشت کې به کوي. مسلمانانو سره یره پیدا شو چې دا کافران خو بيدین دي، د الله نه باغیان دي، د الله سره بے وفایی کوي، د الله سره وعده خلافی کوي. نو ردیو څه پته لای کچرته دا مشرکان وعده خلافیو کی، بے وفایو کی، او د دې صلح خیال ونه ساتي، او په دغه میاش د ذوالقعدې کې موږ سره قتال شروع کی، نو موږ به څه کوو؟ موږ خو الله منع کړیو چې په دې میاشتو کې به جنگ نه کوي. نو په دې آیات کې داغه جواب وشو چې مسلمانانو کچرتا دا مشرکان تاسو سره جنگ کول شروع کی په دې میاشت کې، نو تاسو هم داغه سره دفاعی جهاد کوي. په دغه میاشت کې جهاد او قتال به استاسو د پر روا دی، جایز دی. د دین بیا بندګی ما، او الله رب العالمین او الحرمات او قصاص ټول عزتونه برابر دي، ټول حرمتونه برابر دي.
جمعات کې به ته شروع نه کې تر دې پورې چې مسجد حرام کې مخکې آیتونو کې تیر شو مسجد حرام کې به ته شروع نه کې ته به ابتدا نه کې او کاغه د باندې التا جنگ در سره شروع کو ابتدای در باندې وکړه نو بیا پاغه کې الله رب العالمین چې التم بیا وجنای مخکې آیات کې دا توی تیر شو مخکې آیاتونو کې چې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه دیو سره په مسجد حرام کې جنگ مکوي تر دې چې دیو تاسو سره په دې کې جنگ کوي نو په ان قاتلوکم فقتلوهم کدیو تاسو سره جنگ بیا کاو نو بیا وجنی بیا ورته صبر مکوا نو الله رب العالمین ټول حرمتونه او ټول عزتونه دا قصاص برابر دي دغه شان دا حکم عام دی د هر قسم مسلمان سره چې کم قسم بی عزتی او چا وکړه د بدن دغه شان د مال عزت ول خراب ک هغه مسلمان لره حق د بدلیشتا ک په خپل بدل اخلي او یا چې کم د حاکمی وخت په ذریعہ سره بدل اخلي نو د لپاره دا جایز دي ها کما پیو کړه یو بل مسلمان در سره زیاتې کړه د وخت د معاف ک صبر وک نو بیا د صبر ثوابونه ډیر زیات دي بمثل ما عتدا پشان داغي چې زیاتې کړه دی علیکم پتا سو باندې واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نام وعلموا پویشی ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین د متقیانو سره دی وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وسپدی آیات کی ترغیب د انفاق فی سبیل الله تا چې مال ولګوي د فار د قتال فی سبیل الله چې ګوره د قتال فی سبیل الله د پاره د جهاد د پاره آلات او اسباب ضروری دي او بعض وخت کې مجاهد هغه غریبی فقیری داغه سر اسباب د قتال نه جنگ کولونه په دی وجبانی محروم شي نو مالدارانو ته خطاب وشو په انفاق کولو سره چې انفاق وکي مال ولګوي دې لپاره چې قتال فی سبیل الله جاری دغه شان د مخکې سره تعلق هم دی چې مخکې آیات کې ویل شو ان الله مع المتقین چې الله تعالی د متقیانو سره دی د متقیانو ملګری دی نو د مقاتلین او د مجاهدین عقیده جوړ شو چې نصرت او مدد د الله رب العالمین د طرفه دی الله تعالی راکې نو اسنه چې ردی وجنه بعضی نافیه اسباب د قتال هغه به ضرورت وګڼي او وای چې ردی ته ضرورت نشته ټوپک ته ضرورت نشته بل کم د جنگ آلات دیغه ته ضرورت نشته ځکه الله د متقینو ملګری دی نو الله امرسته او مدد کوي د اسباب ور تیارین غفلت ونه کوي نو الله رب العالمین په دې آیات کې ویل او انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه الله رب العالمین فرمایي وانفقوا او مال اولګوي خرچ وکي فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی ولا تلقوا او مغرزوي خپل ځانونه بأیدیکم په خپل لاسونو باندې الی التهلکه هلاکت چې انفاق فی سبیل الله نه کوي او داغه د وجنا jihad در نه پاتې شي د jihad د پر اسباب تاسو بیا نشي تیارولې او دغه شان بغیر د اسبابونو او بغیر د آلاتونو میدان جنگ ته مورزه د خپل ځان په خپل هلاکت ته غورځول دي او jihad پر خودل دام خپل ځان هلاکت ته غورځول دي نو الله ولا تلقوا مغرزوا خپل ځانونه بأیدیکم په خپل لاسونو باندې لتهلکتی هلاکت واحسنوا نیکی کوي احسان کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی مینا کوي د نیکی کوونکو سره د احسان کوونکو سره الشهر الحرام میاشت عزت مندا بالشهر الحرامی په بدل د میاشت عزت مند کی دا والحرمات او طول عزتنا حرمتنا قصاص برابر دی فمن اعتدى نو چا چې زیاتی وک علیکم پتا سو باندې فاعتدوا علی نو تاسو زیاتی وکي پاغه باندې یعنی بدله د زیاتی ور کوي
بمثل ما اعتدى علیکم پشان داغی چیزیاتی کرلے پتاسو باندی واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نو وعلموا پویشي ان الله مع المتقين چې یقینا الله تعالی د متقیانو سره دی وانفقوا او مال ولګوي خرچ وکي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی ولا تلقوا او مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم فخپل لاسونو باندې لتهلکتی هلاکت چې جهاد نه کوي د جهاد د پاره مال نه لګوي د جهاد د پاره تیارې نه کوي واحسنوا نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی من کید نیکی کوونکو سره سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك